الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین، تاسو مختنن زه اعتکاف موضوع په باره کې ویډیو پیش کوم چې اعتکاف فضیلت څه دی، اعتکاف احکام څه دي، اور حضور صلی الله علیه وسلم والا اعتکاف په باره کې معمول څه و، نو هغه باره کې بل خبره ډسکس کوو. ټول نه پهله اعتکاف معنا څه دی؟ اعتکاف معنا دا دی ټهرنا ویساریدن، یو ځای کې ویساریدن دا اعتکاف ویل شي. اور شریعت کې کوم اعتکاف تعریف دی هغه دا دی چې مسجد کې ثواب په نیت سره ویساریدنو ته اعتکاف ویل شي. اعتکاف والا 3 اقسام دي، یو مستحب اعتکاف، دویم واجب اعتکاف، اور دریم سنت علی الکفایه اعتکاف. کوم پهلا قسم دی یعنی مستحب اعتکاف، هغه د طریقه دی چې کله هم سړی مسجد ته ناوځي دا نیت وکړي، مسجد ته داخل شي دا نیت وکړي چې زه څومره پورې مسجد کې یم، چاہے مونځ کوم یا قرآن مجید تلاوت کوم، زه به اعتکاف په نیت سره وم. نو چاہے دا 1 منټ مسجد کې ویلې نه وي نو دوی به د مستحب اعتکاف ثواب میلاو شي. دویم قسم دی واجب اعتکاف. واجب اعتکاف مطلب دا دی څوک نظر وماني چې فلا کار ما ولا وشو نو زه به اعتکاف کوم، فلا کار ما ولا وشو نو زه به 10 دن اعتکاف کوم. نو کار وشي کوم شي ول دی نظر منل دی، هغه نظر مکمل شي، هغه کار وشي نو دی باندې دا کم اعتکاف دی دا واجب دی. او البته دی د برا روزه هم شرط دی، دا به روزه هم ساتي. اگر چې دی روزه والا نظر نوی منل، اعتکاف والا نظر منل وي، خو دی باندې به روزه هم فرض شي اور اعتکاف هم وکړي. دریم قسم کم دی هغه سنت علی الکفایه، یعنی رمضان والا آخري عشره کې اعتکاف کون. د سنت علی الکفایه دی یعنی محله کې یو کس هم اعتکاف وکړو نو دا کم فریضه دی دا بادا شي اور ټول ذمہ به خلی شي. او کنه محله والا یو کس هم اعتکاف ونه کو نو ټول محله څخه باندې دا ګناهګار وي. نو مو ته پکار دی آخري عشره کې کم از کم محله نه اور محله مسجد کې اعتکاف وکړو، بغیر څه عذر نه وي نو خامخا اعتکاف پکار دی. اوس رسول حضور صلی الله علیه وسلم معمول بسو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنها والا روایت تی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنها قالت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعد. یعنی حضور عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی چې حضور صلی الله علیه وسلم به رمضان والا آخري عشره کې اعتکاف کولو، دومره پورې چې کله وفات شو نو هغه وفات د بعد به اول ازواج مطهرات څخه دي هغه به اعتکاف والا اهتمام کولو. یعنی دینه د حضور صلی الله علیه وسلم والا اعتکاف هم ثبوت شته، اور رستو حضور صلی الله علیه وسلم وفات د بعد یعنی ازواج مطهرات هغه هم اعتکاف والا اهتمام کولو. نو دې کې خذو لپاره هم اعتکاف طریقه او اعتکاف والا حکم بیان شوی دی. خذو لپاره زنانو لپاره دا پکار دی ساو هر کور کې یو جمعات لپاره یو مونږ لپاره کمره خاص شوی وي، هغه کې بس ټول زنانه مونږ کوي. کچېرې هغه کمره خاص شوی وي مونږ لپاره نو زنانه ته پکار دی هغه کمرې کې اعتکاف وکړي، هغه د کور والا مسجد دی. او که خاص شوی نه وي نو خیر دی اوس د خاص کی سیاره دی کمرې کې به زه اعتکاف کوم، بیا هغه کمرې کې د چل نه پیر نه د شونه نور خلق ما کوي، نو هغه کمره څه کم دی دا به د زنانه دپاره یو مسجد حکم کې شي. هغه کې څنګه کوي ضروري نه دی چې هغه یو زړوکي کې نه ناسته وي هغه هم نشي وتی، نه بلکې کمرې کې سم کولی شي کوی شي. قرآن مجید تلاوت، ذکر اذکار، هغه کمره څه کم دی مکمل به هغه ته یو مسجد حکم کوي. بل حدیث دی چې عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من بعد من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف 20. یعنی
حضور صلی الله انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې حضور صلی الله علیه وسلم په رمضان ولا اخري عشره کې اعتکاف کولو. نو یو کال حضور صلی الله علیه وسلم سو عذر د وجنه اعتکاف ونکو، نو هغه د بعد کوم کال رالو، کوم رمضان رالو، هغه کې حضور صلی الله علیه وسلم 20 دن اعتکاف وکړو. یعنی دویم عشره نه اعتکاف سٹارټ کو اخري پورې. دي کې کم محدثین دي او دا ذکر نه دی کړی چې حضور صلی الله علیه وسلم څه شي د وجه نه یو کال اعتکاف نه وکړی. بعض فرمایي چې سفر د وجه نه اعتکاف نه وکړی. بهرحال دینه حضور صلی الله علیه وسلم والا اعتکاف طرف ته رغبت معلومیږي چې حضور صلی الله علیه وسلم به د اعتکاف سره څومره اهتمام کولو. دریم حدیث دی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. یعنی چونکه معتکف یعنی څوک اعتکاف کوي هغه ځان مسجد کې مقید کړی وي، مسجد کې می بند کړی وي، نو حالانکه هغه ذکر او اذکار، تلاوت، صلات او تسبیح هر څه شی ول نیک عمل خو کوي. البته بعض داسې نیک عمل دي هغه نه هغه محروم وي، یعنی چا تعزیت ته نشي تللی، چا ول جنازو ته نشي تللی، داسې نور نیک عمل نشي کوي، گشت وغیرہ نشي کوي. نو حضور صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې فرمایي چې معتکف د پاره بهر څومره خلق نیک عمل کوي هغه ټول ثواب انته ملويږي. یعنی اگر چې د جنازې بنسي او جنازې ثواب دې ملويږي، اگر چې دا و کم دی خلکو تعزیت ته نسی، بیمار پرسی ته بنسي، خو دې ته به ثواب ملويږي. نو معتکف فر یو دا یو شان دی چې هغه وی مسجد کې خو ټولو نیک عمل والا ثواب دی په عمل نامې کې لیکل شي. اور بل اخیری حدیث دی چې معتکف یعنی اعتکاف څوک کوي هغه څه شي نه پرهیز کوي. حدیث شریف دی ان عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. په دې حدیث کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی چې معتکف باندې کومې پابندیان دي هغه ذکر شوی دی. یعنی معتکف بچا جنازو ته نسی، معتکف یعنی اعتکاف کوونکې هغه بچا والا بیمار پرسیو ته نسی، اور جما به نه کوي، خپل بیبي سره به جما نه کوي، اور بغیر څه عذر هغه مسجد نه نوځي. خاچر بغیر عذر څه عذر ته پیش نه و بیا هم د مسجد نه ووتلو دی ولا اعتکاف مات شو. اور اعتکاف څه کم دی دا بغیر روژې نه کیږي، روژه هم بساتي اعتکاف هم بکوي. اور اخیری کوم حکم دی اعتکاف کم ځای کې جایز دی. اعتکاف هر مسجد کې جایز دی، څه کم کې مونځ کیږي، 15 وخت مونځ کم مسجد کې کیږي هغه کې اعتکاف هم جایز دی، اعتکاف هم کیږي. اگر چا کې جمعه مونځ نه کیږي، جمعه مونځ سره تعلق نشته، بلکې 15 وخت مونځ جمعات کې کیږي نو هغه کې اعتکاف هم کولی شي. نور دین علاوه آخری خبر عرض کوم. حضور الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی شب قدر والا کم شپه دی، شب قدر څه کوم دی دا 1000 مهینو نه افضل دی، 1000 مهینو نه افضل دی. 1000 مهینې سه حساب مولا و 86 سال 4 ماه جوړیږي. نو نن سبا خدي امت ول عمرونه مو وګورو نو 60 نه 70 منس کې خلق د لاړ شي د دنیا نه. نو 86 سال شب قدر والا رات، شب قدر والا شپې باندې چې هغه وکړو عبادت وکړو نو هغه ته به د 86 سال 4 ماه قبول شوی عبادت ور ثواب ملويږي. نو خامول لګوته کامن سنس استعمال کو لګوته غور وکړو، چونکه معتکف خو مسجد کې ناست وي 24 غنټه هغه تعلق الله سره وي، نو یقینا معتکف د لپاره شب قدر والا کم برکات دي، فضیلت هغه ملوي دي شي. معتکف د لپاره شب قدر یقینا ملو دي. کور کې خو کله عبادت وشي کله ونه شي، معتکف خو شپه ورځ الله په در کې الله په کور کې ناست دی.
نو هغه دپاره خامخا د فضیلت حاصلوی شي. شب قدر میلاویدنو دپاره اعتکاف زبردست یو ذریعه دی. نو موږ ته پکار دی څه اعتکاف هم وکړو، اعتکاف کې نیک اعمال هم وکړو اور شب قدر غونتې عظیمه شپه موږ ته نصیب شي. د 86 سال 4 ماه والا عبادت قبول شوی عبادت موږ ته میلاو شي. اور آخري خبره څه اعتکاف کې مخصوص عبادت نشته. بعض کسان تپوس کوي چې اعتکاف کې څه مخصوص عبادت وغیرہ، نو دې کې مخصوص عبادت نشته. البته قرآن مجید تلاوت دا ډېر زیات پکار دی رمضان کې، بلکې رمضان کې خاص هم پکار دی، عام ورځو کې پکار دی رمضان کې. اور اعتکاف کې سړی ناست وي نو د قرآن شریف تلاوت ور اهتمام کوي، صلات و تسبیح مونځ اهتمام کوي اور دین علاوه تهجد مونځ اهتمام کوي. ټول کم نیک عمل وي هغه ته اعتکاف کې کولی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.